बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सोन ډیر لیکل چې تا تخکاری دومره خطرناک دینا زړه بنه تنګې دا لیکچر چې تا وکړو نو دا د ګارنټي سره وایم کنه ګارنټي سره چې د دې نه پس په دې ټاپک کې ته د سره کنفیوز کېږي نه او ټول عمر به تا ته دا ټاپک یاد دي چې آیا دا مونږ چې دا بیس کوانټیټیز او فزیکل کوانټیټیز او ډرایو کوانټیټیز ډسکس کړو نو د دې اخر مطلب چې دی نو څه دی لانګ ټاپک دی ډسکشن پکې ښه ډېر دی د دې نه مخکې مونږ څه ډسکس کړو یو ټاپک مونږ ډسکس کړو چې هغې ته به مونږ ویلې کېدل فزیکل کوانټیټي په فزیکل کوانټیټیز کې مونږ دا ډسکس کړو چې آیا لینث څه ته وایي ماس څه ته وایي ټایم څه ته وایي الکتریکل کرنټ څه ته ویلې کېږي لومینیس انټنسټي چې دی نو څه ته ویلې کېږي ترموډاینامیک څه ته ویلې کېږي دا خبرې مونږ ډسکس کړې اوس د هغې نه پس ما سره ډیرایو کوانټیټیز راځي د ډیرایو کوانټیټي ډیفینیشن ته به چې دی نو نه ځمه د هغې چې کوم ډیرایو کوانټیټیز دی هغې ته به ډایرکټ راځم او د هغې ډسکشن به چې دی نو کوو چې آیا د دې مطلب څه دی ډیرایو ویلې کېږي د یو شیز نه اخذ کېدل د یو شیز نه اغېشتل ډیرایو کوانټیټیز هغه کوانټیټیز دي چې دا به د بل نه اغېشتې شوي وي د څه نه به اغېشتې شوي وي د بیس کوانټیټیز نه د بنیادي کوانټیټیز نه به دا اغېشتې شوي وي په هغې کې مونږ سره مختلف دي خو چې تا نه څوک تپوس وکړي چې د ډیرایو کوانټیټي مطلب څه دی وایي د دې دا مطلب دی چې هغه ټایپ آف کوانټیټیز هغه ټایپ آف میجرمنټ والا کوانټیټي چې دا به مونږ اخلو د بیس کوانټیټیز نه صحیح ده دې ته ویلې کېږي ډیرایو چې د یو شیز نه راوتي وي دې ته ویلې کېږي ډیرایو کوانټیټیز په ډیرایو کوانټیټیز کې مختلف دي ایریا والیوم speed, velocity, acceleration, density, force, pressure, energy, capacitance, resistance 11 derived quantities تاسو په بوک کې چې دینو منشن شوي دي او 11 په 11 به چې دینو ډسکس کو او داسې به ډسکس کو چې تا نه بیا چې دینو ایریږي نه already شیزونه ما لیکلي دي مې چې یاره په ډسکشن باندې مونږ ټایم ډېر ولګو او په لیکلو باندې ټایم چې دی نو ونه لګو نو واپس به مونږ خپله ډنډه چې دی نو راواخلو او سټارټ په د کم ځای نه اخلو د ایریا نه به سټارټ اخلو د ایریا نه ایریا وي څه ته ویلې کېږي ته به دا اول په اسانو الفاظو کې پیژنې اول به ته دا په ډیلی اگزامپل سره پیژنې چې آیا ډیلی اگزامپل د دې ایریا څه شیز دی صحیح ده اوس ګوره ایریا وی که نه وی ایریا څه ته ویلې کېږي amount of space inside a 2D shape 2D shape څه ته ویل کېږي چې آیا ما سره لیټ سي یو پیج دی دا ما سره لیټ سي یو پیج دی دې خوا ګوره دې خوا اوس وګوره لیټ سي دا یو ګته ده صحیح ده دا یو پیج دی ما سره د دې پیج دا اړخ او دا اړخ دا 2 ډایمنشنل شو یو شیز ته چې ته د دوه اړخو نه کتې شي دې ته ویل کېږي 2 ډایمنشنل یو شیز ته چې ته د درېو اړخو نه کتې شي دې ته څه ویل کېږي 3 dimensional تا به دا خبره اوریدلی کنه زه تاسو ته اکثر دا وایم 3D animated video په 3D animated videos کې سي چې د هر اړخ نه د هر انګل نه هغه چې دی نو ته کتې شي دې ته څه ویل کېږي 3D animated خو چې ته صرف د دوو سایډونه لیټ سي ته د دې سایډ نه او د دې سایډ نه کتې شي دا 2D animation شو خو که لیټ سي ته د دې سایډ نه هم کتې شي دې سایډ نه او غیر چاپېره هم کتې شي نو دې ته څه ویل کېږي 3D animation یا 3D dimensional 3 dimensional اوس دې څه وایي with the amount of space inside a 2D shape چې یو 2D shape یو شیز دی 2D shape یو پیپر دی صحیح ده وی په هغې کې amount of space څومره دی نو د دې اگزامپل په اسان الفاظو کې څه دی چې example is the piece of paper like let's say A4 page دی نو د ده چې دی نو ایریا څومره ده د ده څومره ایریا ده دې څومره دی اخر صحیح نه یو بل اگزامپل چې وی روم فلور سپیس لیټ سي یو کمره ده او د هغې چې کم تا سره فلور دی کم فرش دی نو د دې ایریا څومره ده څه په خبره ورسېدې او کو نه رسېدې مونږ وایو هلکه 14 فوټ قالین راوړه 15 فوټ قالین چې دی نو راوړه 15 فوټ المارۍ ماله چې دی نو جوړه که په دې ځمکه باندې ماله چې دی نو 20 فوټ قالین چې دی نو راوړه دې ته څه ویلې کېږي دې ته ایریا ویلې کېږي ایریا یو ځای ته ویلې کېږي خو 2 ډایمنشنل کومه یوه 2 ډایمنشنل د فزیکس چې کوم ډیفینیشن دی هغه به بعد کې ډسکس کو اول ته په دې باندې ځان پوه کا ورپسې تا سره څه راځي والیوم
inside a 3D object. Let's say یو تا سره 3D shape دی لکه let's say که موږ دی کې یو example واخلو amount of water in a swimming pool. که ته swimming pool ته وګورې نو هغه ته 3 dimensional چې دی نو ښکاري په داسې باندې هم او په داسې باندې په فلور باندې هم. که یو بکسه چې دی نو ته واخلي یو باکس چې دی نو ته واخلي نو باکس خو دننه چې دی نو 2 dimensional نه کنه 3 dimensional نه دی. سوی وي the amount of water in a swimming pool. په یو swimming pool کې څومره اوبه دي څومره والیوم اف اوبه په ده کې چې دی نو راځي دې ته څه ویل کېږي والیوم ویل کېږي. والیوم موږ مخکې هم ډسکس کړو بکټ اف واټر کې چې دی نو یو بالټۍ دی په هغې کې یو لوښی دی په هغې کې څومره اماونټ اف والیوم دی. لیټ سې یو ټینکی ده د ګاډي یو ټینکی ده په هغه ټینکی کې ما سره څومره والیوم اف پیټرول راځي څومره والیوم اف سی ان جي راځي دې ته څه ویل کېږي والیوم ویل کېږي. سپوی شوی په خبره او که پوی نه شوی راځه دریم نمبر ته زر زر بزو چې پوهیږي. سپیډ څه ته ویل کېږي how fast something moves. لیټ سې دا یو شیز دی دا زه داسې موف کوم صحیح ده نو دا یو خاص سپیډ دی خو که لیټ سې دا زه داسې موف کوم نو د دې سپیډ کې چې دی نو چینجز راځي که نه نو دې څه مطلب دی وی how fast something moves. مطلب دا چې سپیډ وي دې ته ویل کېږي چې یو آبجیکټ څومره زر زر چې دی نو موف کولی شي د یو ځای نه بل ځای ته خوځېدی شي. څنګه چې ما تاله د دې اگزامپل درکړم لیټ سې دا زه اوس داسې تاومې سلو 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 نو دا د دې یو خاص سپیډ دی صحیح ده. خو که لیټ سې دا زه داسې تاوم نو سپیډ تا سره دلته کې چې دی نو چینج کېږي خو دا آبجیکټ په مختلف رفتار سره چې دی نو څه کوي چینج راولي مختلف رفتار سره دی خوځېږي را خوځېږي. څه پوه شوې د دې یو بل اسان اگزامپل که لیټ سې ته وګورې که نه نو ویې لکه دا بالر چې دی نو وي د سره سپیډ ډېر زیات دی او وي د 160 کیلومیټر پر آر سره چې دی نو تا سره بالینګ کوي 150 کیلومیټر پر آر سره چې دی نو تا سره بالینګ کوي. دغه شان دی دې ته مونږ څه وایو دې ته وایو مونږ سپیډ. لیټ سې یو زه بیټینګ ته ولاړ یم یو کس دی هغه ما ته چې دی نو بال وکړي او زما بیټ سپیډ دومره تیز دی چې د هغه تیز ووایم نو هغه ځي نو خلک بس وایي چې هلکه د ده بیټ سپیډ چې دی نو ډېر زیات تیز دی. دغه شانتې د دې یو بل اگزامپل چې هغه تا سره څه دی یو ګاډی دی هغه په 120 مایلز پر آور سره چې دی نو روان دی یو 120 کیلومیټر پر آور سره چې دی نو روان دی یو ګاډی دی که نه موف کوي. لیټ سې دا 60 سپیډ دی صحیح ده او دا چې دی نو 120 سپیډ دی نو آبجیکټ په مختلف سپیډ سره چې موومنټ کوي دې ته ویل کېږي سپیډ. واپسې راځو ویلاسټي ته. ویلاسټي څه ته ویل کېږي ویلاسټي ویل کېږي how fast and what is the direction of the moving. مطلب دا که نه چې لیټ سې یو بال دی دې خو تا سره چې دی نو زه موف کوم که نه صحیح ده یو ګاډی دی یو جهاز دی دې خو تا سره په 160 سپیډ سره روان دی خو که ته په دې کې دا خبره ایډ کړي که نه چې دی په کم ډایرکشن کې روان دی دی مغرب ته روان دی دی مشرق ته روان دی دی چې دی نو شمال ته روان دی دی جنوب ته روان دی دی کم سایډ ته روان دی چې ته پکې کله ډایرکشن ایډ کړي نو هغې ته بیا څه ویلې کېږي ویلاسټي به ویلې کېږي. دغه شان دی که زه تا ته ووایم چې آیا یو ګاډی دی که نه او هغه روان دی 120 کیلومیټر پر آر کې نو دې کې تا ته صرف دا پته لګي چې سپیډ څه دی خو که زه تا ته ده ووایم چې 120 کیلومیټر پر آور سره چې دی نو دی څه دی دی روان دی د مغرب سایډ ته نو تا ته دې کې د ده ویلاسټي هم پته ولګېده چې 120 کیلومیټر پر آور سره دی روان دی نارت ته ساوت ته ایسټ ته یا ویسټ ته دې ته څه ویلې کېږي ویلاسټي ویلې کېږي. اوس راځه څه ته ایکسلریشن ته how quickly speed changes according to what according to the time. د دې اگزامپل به زه بیا تاسو له چې دی نو دلته کې در کوم چې په دې کې مونږ سره چې دی نو آخر څه چې دی نو انوالو وي ټایم وي لینث وي او سپیډ وي. ایکسلریشن دې ته ویلې کېږي که نه چې یو ګاډی دی صحیح ده لیټ سې زه تا ته ووایم چې یو ګاډی دی صحیح ده دا یو ګاډی چې دی که نه چې کم ستا د خوښې ګاډی دی مونږ به وایو لیټ سې دا یو ګاډی دی دا یو ګاډی په 10 سیکنډه کې د 0 سپیډ نه واله 50 پورې ځي خو دا یو ګاډی چې دی که نه دا په 10 سیکنډه کې د 0 نه واله 40 پورې ځي دې ته ویل کېږي ایکسلریشن. مطلب دا چې تا ته دا پته ولګي چې یو آبجیکټ چې دی یو سپیډ چې دی هغه په څومره ټایم کې څومره چې دی نو چینج کیدی شي.
نو دې ځای کې موږ څه اگزامپل ورکړی چې یو کار دی هغه د 0 نه واله 60 مایل پر اور سره ځي نو آیا دې په 10 سیکنډ کې ځي یا په 15 سیکنډ کې ځي یا په 20 سیکنډ کې ځي نو دې ته څه ویل کېږي دې ته اکسلریشن ویل کېږي یو سپیډ د ټایم حواله سره د لینث حواله سره څومره چینج کېږي په څومره ټایم کې دغه چینج راځي نو دې ته ویل کېږي څه اکسلریشن د دې یو بل اگزامپل لیټ سه دا 10 سیکنډ دی لیټ سه د 0 نه 60 پورې په 10 سیکنډ کې راځي نو 0 نه 5 پورې بچ دی نو سونا ټایم کې راځي یا لیټ سه 0 نه 30 پورې 30 کیلومتر مایل پر اور سره به د په څومره ټایم کې راځي نو ته به دا معلومه صحیح ده کنه خجی اوس راځه ډنسټی ته how heavy something is its for its size مطلب دا کنه چې که زه لیټ سه یو غټ سټون راوالم ټیک دا یو غټ کانه راوالم او یو ورکوټ کانه راوالم نو زه ته د دې دا معلومول غواړم چې آیا دا څومره چې دی نو وزنی دی د دې څه معلومه زه دا معلومه چې دا څومره هیوی دی لیټ سه دا ما یو غټ راواغشته او یو ما د دې نه چې دی نو داسې ورکوټ راواغشته نو د کم یو د سایز حواله سره به د چې دی نو ډنسټي څومره وي د سایز حواله سره به د چې دی نو هیوینس څومره وي او د سایز حواله سره به زما هیوینس څومره وي نو دې ته څه ویل کېږي ډنسټي ویل کېږي چې د سایز په حساب باندې ته دا پته ولګې چې دا شیز به څومره درونی دې ته څه ویل کېږي ډنسټي ویل کېږي پوه شوې او که پوه نه شوې زه چې ځو مخکې اوسم ښه چې اوس راځو څه ته اوس راځو فورس ته پریشر ته انرژي ته او کیپاسټنس اینډ ریزسټنس ته فورس څه ته ویل کېږي د دې به زه تاسو له یو سمپل ډیمونسټریشن چې دی نو درکم ډیمونسټریشن د دې دا دی که نه فورس ویل کېږي زور لګولو ته ټیک ده push or pull that affect a motion صحیح ده مطلب دا کنه چې kicking a ball یا car engine یا pull door handle let's say که زه تاسو له example چې دی نو درکم افان لکوشه let's say زه تاسو له example چې دی نو درکوم او هغه example چې دی نو ما سره څه دی example دا دی اوس ګوره دی خو علي تراشه د دې اگزامپل چې دی نو ما سره څه دی د دې اگزامپل ما سره دا دی چې لیټ سه دا یو کس دی صحیح ده که نه اوس ګوره دی خو اوس ګوره زه فورس لګول غواړم نو که لیټ سه د سره داسې ګلاسونه ټیک ده که زه لیټ سه فورس لګول غواړم او زه د پوش کول غواړم یا زه د پول کول غواړم نو ما سره به څومره فورس ریکوایرډ وي لیټ سه زه دا غواړم چې زه دله چې دی نو یو سوک ورکم چې دی هغه ځای ته چې دی نو لاړ شي نو د دې دپاره به ما سره څومره فورس چې دی نو پکار دي دې ته څه ویلې کېږي فورس ویلې کېږي د دې دپاره به ما سره چې دی نو څومره زور پکار دي دې ته څه ویلې کېږي دې ته فورس ویلې کېږي لیټ سه دا یو فوټبال دی صحیح ده هسې دی نه که لیټ سه دا یو فوټبال دی خیر دی ریلیکس شه که لیټ سه دا یو فوټبال دی او زه دې له چې دی نو لته ورکم صحیح ده نو دا ما څو لګول زور ما ولګو دقه زور ما سره څه شي دی دا فورس دی لیټ سه زه دا وایم لکه پول ډور هینډل مونږ چې هینډل راکاږو که نه ټیک ده نو مونږ چې کله هینډل راکاږو نو هغه هینډل باندې زه فورس ولګوم نو هغه ما سره څه شي کولاو شي دقه شانتې دا ما سره څه شي دی دا فورس دی صحیح ده نو دا خو شو فورس خیر دی ریلیکس ودرېږه ریلیکس ښه واپسې څه شیز دی پریشر پریشر څه ته ویلې کېږي یو شیز باندې چې دی نو زور لګولو ته څه ویلې کېږي pressure ویل کېږي دې څه وایي وی فورس اپلایډ ټو ا سرفیس یو سرفیس باندې چې دی نو څه اپلای کېږي فورس اپلای کېږي لایک لیټ سه بلډ پریشر دی ټایر پریشر دی واټر پریشر دی صحیح ده اوس لیټ سه زه دا ووایم چې په ده باندې زه څونه پریشر چې دی نو اپلایډ کم چې زه دی سکویز کم لیټ سه دا یو بیلون دی صحیح ده نو آیا د ده د پړسولو دپاره به زه چې دی نو څه چل کوم د ده د پړسولو دپاره به زه څه کار کوم چې لیټ سه دا یو بیلون دی دا یو بیلون دی اوس د دې بیلون دپاره به زه څه کار کوم ده کې به زه څومره هوا چې دی نو پمپ کوم چې آیا دا بیلون چې دی نو ما سره وپړسېږي لیټ سه زه به د ده دننه چې کوم تا سره بلډ پریشر دی هغې بلډ پریشر به زه څومره چې دی نو ساتم دغه شانتې د پریشر یو بل اگزامپل دی بس دی افغان زه اوس هغلته چې دی نو کینې شم تھینک یو خیال کوئ اوس ګوره لیټ سه
اوس په دا هر څه چې دی نه دې ځای نه لرې کړو. اوس ګوره دی خوا دا خو مونږ چې دی نو هغه فورس او د پریشر خبره کوله. لیټ سې زه پریشر چې دی نو اپلای کوم که نه نو پریشر څه ته ویلی کېږي. لیټ سې زه په دې باندې پریشر اپلای کوم ټیک ده نو دا پریشر ما څه شیز دی دا یو فورس دی چې هغه اپلای کېږي په څه باندې په یو سرفیس باندې اپلای کېږي. لیټ سې یو کس چې دی نو زور لګولی دا لاس زور یې لګولی نو هغه څه اپلای کوي فورس اپلای کوي پریشر اپلای کوي چې دا لاس د ده ښکته کم چې دی وبهلي نو دې ته څه ویلی کېږي پریشر ویلی کېږي. څه پوه شوې او که پوه نه شوې ښه جي نو فورس او پش آر پل دیٹ افیکٹ د موشن چې هغه تا سره څه کوي موشن افیکٹ کوي. لیټ سې یو بال له چې دی نو ته سوک ورکې یا چې دی نو یو بال له چې دی نو یا لیټ سې یو دا شیز دی او دې ځای له چې نو سوک ورکړم نو دا موو کېږي موشن په دې کې چې دی نو راځي نو دا تا سره څه شو فورس شو. دغه شان د پریشر څه شیز دی په یو شیز باندې اپلای کول. د دې اسان اگزامپل شته دی خو ما پوهولو دپاره درته وی لکه بلډ پریشر شو د بلډ په ویسلز باندې څه وي تا سره یو اثر وي یو پریشر وي نو دغه هغه پریشر. ټایر پریشر مونږ وایو که نه لکه وي په ټایر کې هوا واچو نو په دې هوا دا پریشر چې دی نو دا په څه باندې وي دا په هغه ټایر باندې وي څه ورسېدې په خبره او کو نه رسېدې. دغه شانتې د واټر پریشر د واټر پریشر څه مطلب دی د واټر پریشر دا مطلب دی که نه چې کله که تاسو سویمینګ کړي وي سویمینګ او کله ته تالاب ته ورو دانګې نو هغه تالاب ته دانګلو سره چې دی نو ستا چې اوبه رواني که نه نو اوبه ډېرې زیاتې تیزي نو تا هم ځان سره وړي دقه هغه پریشر دی دقه هغه فورس دی چې ستا په د بوډي سرفیس باندې اپلای کړي. څه پوه شوې ښه اوس راځه څه ته انرژي ده. انرژي څه ته ویل کېږي د ابیلیټي ټو ډو ورک آر کاز ا چینج د کار کولو صلاحیت ته ویل کېږي انرژي. لیټ سې ما خوراک وکړو او اوس زه د هغې خوراک په ذریعه باندې چې دی نو څه چل کومه یو کار کومه یو چینج راولمه نو دې ته به څه ویل کېږي دې ته به ویل کېږي انرژي. صحیح ده. د دې اگزامپل څه دی لکه یو بیټري ده دی یو لایټ بلی نو اکثر مو وایي که نه هلکه وي غټه بیټري ولګوه چې وي ډېر کار درله کوي وړه بیټري به ورکوټې کار کوي لږ کار به کوي یو لایټ به بلي دوه لایټه به بلی نو دغه شان په دې کې دا بیټرۍ کې اخر داسې څه شیز وي هغه وي انرژي هغه وي هغه طاقت چې هغه تا سره چینج راولي د څه چې تاله فلیش لایټ ولګي لایټ درله بل کی. دغه شانتې رایډینګ ا بایک لیټ سې تا خوراک نه کړې او سخته روژه ده ګرمي روژه ده تا هیڅ هم نه دي کړی او په مازدیګري کې درته سړی وایي چې یاره په سایکل باندې چې دی نو په پشکال کې لاړ شه د تحصیله پورې په سایکل باندې او سودا راوړه نو ستا انرژي وي نه وي که نه انرژي د ډاون وي نو ته به څه چلو کې ته به ارجنچي ته به وخېجې رکشې ته به وخېجې لاړ به شي خو که ته نه په بایک باندې ځي یا چې دی نو په سایکل باندې چې دی نو ځي نو کیمیکل انرژي ستا څه ته چینج کېږي کاینیټیک انرژي ته چې دی نو چینج کېږي ستا چې کومه باډي کې انرژي ده هغه ته کاینیټیک انرژي ته چینج کې ته چینج راولي ایبیلیټي کې کار کې د کار کولو صلاحیت پتا کې وي دی د انرژي وي. صحیح ده. اوس راشه کیپیسیټنس ته او ریزسټنس ته دا موستلی ریلیټډ ټو د بجلی دی بجلی سره ریلیټډ. کیپیسیټنس وایي که نه ابیلیټي ټو سټور الکټریکل چارج په پکې کې هم کیپیسټر لیدلي او که نه د هغه کار سي بجلی سټور کول. دغه شانتې د دې غټ اگزامپل دی بیټري تا سره څه کار کوي بیټري چې موږ د سولر نه چارج کړو د بجلی نه چارج کړو دې تا سره څه سټور کوي بجلی تا سره سټور کوي. هغه بجلی ته بیا څه کوي هغه ته ایز ا انرژي استعمالوي. ګوره دا فزیکس چې دی که نه دا اسې چې دی نو دومره حیران کن نه دی دا اسې چې دی نو دومره ډیټیل سره نه دی په هر سیز کې چې دی نو دا سره څه شیز دی فزیکس دی او دغه فزیکس تا ته چې دی نو ښایي چې یاره ته به خپل لایف چې دی نو څنګه اسانې ته سوچ وکړه چې د نن نه 200 کاله مخکې چې دا دومره هر څه نو دا بجلیګانې او دا شیزونه چې دی نو لایف څومره چې دی نو سخت اکثر زه به ما اکثر په چې دی نو په دې فلمونو او په دې دغه کې چې وګورې که نه نو هغه باچا سلامت ته شاته یو دوه کسان ولاړ یو لوی ببوزې ورته چې دی نو داسې وایي نو ما به اکثر دا سوچ کوم دا خو ډېر ګران کار دی چې دا دوه کسان ولاړ دي او دي دقه چې دی نو دا ببوزې وایي دا جواب هم چې دی نو ګران کار دی. نو دقه شانتې د دې سره لایف اسانېږي. کیپیسیټنس څه کار دی چې دی به تا سره سټور الکټریکل چارج به چې دی نو سټور کوي بیټري سټورینګ چارج دی.
ریزिस्टنس چې دی نو څه ته ویل کېږي فریکشن ته د یو شیز ریزिस्टنس څومره دی لیټ سه اپوزیشن ټو الکتریکل کرنٹ د دې بجلی سره ریلیټډ داسې دی چې آیا لیټ سه زه تاسو ته ووایم چې یو ښویدونکی ځای دی او زه تاله چې دی نو یو میز درکم یا یو کرسی درکم او تا ته وایم چې هلکه دا په دې باندې موف که دا په دې باندې وخوځوه ری کاږه صحیح ده نو په اوار ځای باندې به راکاږل اسان وي او که نه په کندو کپرو کې یا په سخت ځای باندې دې ته څه ویل کېږي اپوزیشن یا ریزिस्टنس وایي یو شیز ته چې دی نو مخنیوی کول صحیح نه نو ریزिस्टنس فریکشن دا مونږ سره ټول دي derived quantities derived quantities څه مطلب شو چې هغه quantities چې هغه ما سره د بیس نه راوتي دي اوس دا ټولې خبرې خو ډسکس شوې دا هم خبره ډسکس شوه چې آیا دا derived quantities دي بس دا چوکه به اوس کېدو دا derived quantities دي او د دې definitions چې دی نو ما سره څه دي دا د دې definitions شو صحیح ده اوس چې کومې مین خبرې له راځو چې دا تاسو ما کومې مین خبرې ته جوړولې چې آیا دا مین خبره دسه هغه څه ده هغې له اوس راځو چې آیا ستا په دې بوک کې چې دا خبره لیکلی شوې دی دا زما د وړوکوالي نه به دا کوېسچن و چې ستا په بوک کې دا خبره لیکلی شوې ده که نه چې ایریا د نو د نیم چې دی نو سکویر میټر دی او د سمبل میټر سکویر دی د دې اخر مطلب څه دی دا اخر ډیرایو شوی اخر د بیس یونټس نه څنګه دي نو هغې له به اوس راځو اوس ګوره په دې خبره به ځان پوهیږه که زه ځان پوه نه کړو نو فایده هېڅ ونه شوه د دې لیکچر ګوره اوس دی خوا لومبۍ ایریا ده که نه بوک راواله رشته سوري دا چوکه به کېږدو او بوک به چې دی نو راواخلو صحیح ده بوک به چې دی نو راوالو او ګوره بوک سره ګوره د بوک چې دی نو څه وایي ایریا چې ده که نه د دې ما سره نیم څه شیز دی سمبل پرېږده د ده نیم ما سره چې دی نو څه دی سکویر میټر دی څه شیز دی سکویر میټر اوس چې ته سکویر میټر وګورې که نه نو آسان الفاظو کې مونږ څه ویلي وو چې 2D شیپ دی 2D نو 2D شیپ سره خو به ګورو خو دی وایي چې د ایریا چې کوم ما سره نیم دی هغه سکویر میټر وي او دا میټر د کوم ځای نه راوتی دی نو په بیس یونټ کې چې ته وګورې که نه په بیس یونټ کې نو په بیس یونټ کې د ده نوم چې دی نو چا ته مخامخ لیکلی دی د لینت ته مخامخ لیکلی دی د دې مطلب دا که نه چې ایریا چې ته کله ناپ کې یو ځای چې ته ناپ کې ورته وایې چې دا 15 فوټ دی 16 فوټ دی 20 فوټ دی نو دا ته په څه کې ناپ کې دا ته په لینت کې ناپ کې نو مطلب دا چې ایریا تا سره د څه نه راووته ایریا تا سره راووته د لینت نه ځکه دی نه چې دی نو سکویر میټر نوم ورکړو څه پوه شوې او که پوه نه شوې دا امپورټنټ خبره ده که په دې پوه نه شو نو فایده نشته واپسې راځم والیوم کیوبیک میټر د ده نوم دی او میټر پکې بیا راغی نو مطلب څه چې د لینت سره ریلیټډ او 3D انیمیټډ شیزونه به همیشه په کیوبیک ریلیټډ وي ځکه چې کیوب داسې یو شیز دی چې هغه 3D انیمیټډ وي صحیح ده اوس واپسې راځه سپیډ اینډ ویلاسټي ته سپیډ اینډ ویلاسټي چې دی نو څه شیز دی د ته مخامخ څه لیکلي دي وګوره میټر پر سیکنډ دی میټر پر سیکنډ اوس دا میټر د کوم ځای نه راووته میټر راووته د لینت نه سیکنډ د کوم ځای نه راووته نو په بیس یونټ کې چې ته وګورې نو سیکنډ چې دی نو څه ته مخامخ لیکلی شوي دی ټایم ته نو مطلب دا چې سپیډ اینډ ویلاسټي چې کومه ډیرایو شوې ده نو دا د څه نه ډیرایو شوې ده دا ډیرایو شوې ده د لینت او د ټایم نه زما په خیال د دې نه نور نه اسانېږي که یو کس د دې نه اسانولی شي نو زه به پرې ډېر خوشحال یم اوس واپسې ګوره اکسلریشن تا سره څه شیز دی د اکسلریشن دی میټر پر سیکنډ سکویر میټر پر سیکنډ سکویر اوس ګورئ چې ته میټر وورې نو ستا به ذهن ډایرکټ چېرته ځي چې میټر په بیس یونټ کې ما سره څه شیز د چاو د لینت و سیکنډ د چاو د ټایم و ښه جي دا خو هلکه د میټر او د سیکنډ نه راووته نو اوس ګوره میټر پر سیکنډ سکویر میټر پر سیکنډ سکویر دلته لیکلی دی که نه اوس ته دې کې دا وګوره چې دا میټر پر سیکنډ سکویر اخر د چاو اول د اکسلریشن نه مخکې مونږ څه ووایي چې د سپیډ او د ویلاسټي دپاره به څه استعمالیږي میټر پر سیکنډ سکویر نو مطلب دا چې دا ډیرایو شوه د کوم ځای نه د لینت نه د ماس نه او ورسره د سپیډ اینډ د ویلاسټي نه څه پوه شوې او که پوه نه شوې دقه هغه امپورټنټ خبره ده واپسې راځم
ډنسټي تا سره د سنه چې دی نو راوته نو ډنسټي نیم څه دی د ډنسټي یې کیلوګرام پر کیوبیک میټر څه نوم دی کیلوګرام پر کیوبیک میټر نو کیلوګرام د چا دی کیلوګرام تا سره دی د ماس کیلوګرام تا سره د ماس دی او کیوبیک میټر د چا دی دا جی د والیوم ما سره دا دی د دې نیم دی کیوبیک میټر نو د دې نه څه معلومه شوه چې دا ډیرایو یونټ نه دی ډیرایو یونټ دا به د بیس یونټو نه هم راوځي او د ډیرایو به په خپلو کې هم د یو بل نه ډیرایو کېږي څه پوه شوې او که پوه نه شوې اوس ګوره ډنسټي ما سره څه شي د کې جی کیوبیک میټر د دې بیس یونټ په تا سره څه وي کې جی مونږ د چا دپاره به استعمالوو د ماس دپاره او د والیوم چې دی نو ما سره څه شي دی کیوبیک میټر نو دا ما سره څه شو ډنسټي به ما سره نیم څه وي کې جی کیوبیک میټر پر کیوبیک میټر واپسې راځه فورس دی فورس دا د نیوټن په نوم باندې د پاسکل د جول د فراد او د اوهم دا ساینسدانانو دا د هغوی په نوم باندې چې دی نو شوي دی اوس ګوره د فورس ما سره چې دی نو څه شي دی نیوټن دی فورس څه ته ویل کېږي push or pull that affect a motion نو مطلب د دې څه دی چې په دې کې به تا سره څه وي ماس به وي سپیډ به وي او ویلاسټي به وي څه مطلب شو د دې خبرې لیټس سي یو دومره بال دی مونږ وایو که نه کیکینګ یا بال صحیح نه یو دومره بال دی صحیح ده یو دومره بال دی او هغې له ته لته ورکې نو زیات فورس په پکار او کنه او کنه یو دومره بال دی او هغې له دلته ورکې نو زیات فورس په پکار وي که کم غټ بال له به زیات فورس پکاري ورکوټي بال له به کم فورس پکاري نو دې دا فورس چې دا دلته دی دا ماس یادې که نه نو چې څومره غټ بال وي که نه نو د هغه وزن به هم زیاتي نو وزن د څه سره ریلیټډ شو د کې جي سره که نه نو کې جي مطلب څه شي دی چې کې جي په بیس یونټ کې د چا دپاره استعمالیږي د ماس دپاره او چې کله ته دله لته ورکې نو ته خو یو خاص سپیډ سره به دا بال ځي که نه او یو خاص ډایرکشن کې به دا بال ځي نو مطلب څه چې د فورس په تا سره څه وي سپیډ اینډ ویلاسټي نه دا اخیستی شوی چې ته کلم یو هینډل راکاږي یو دروازه کولاوې نه دروازه خو بس داسې نه کنه چې ابا کله بره ځي او کله به لاندې ځي په یو خاص ډایرکشن کې به ځي کنه لیټ سای ته دروازه له دیکه ورکې او کولاوې نو داسې ځي کنه په یو خاص ډایرکشن کې لاړ خو که لیټ سای ته داسې راکاږي نو هغه به کوم اړخ ته ځي به دې اړخ ته راځي نو په یو خاص سپیډ کې او په یو خاص ویلاسټي کې به هغه چې دی نو هغه دروازه راځي د دې یو بل یو ذهن ته به یو ډېر ښایسته اګزامپل راغی مونږ چې دی که نه په یونیورسټي لایف کې په یونیورسټي لایف کې به داسې کار و چې اکثر د استادان چې کمی که نه په هر دغه کې نو هغوی به داسې کار وکړو چې کله به غوسه شو یا به چې دی نو سټوډنټ به غوسه شو نو هغوی به دا ټول زور د دروازو نه ویستو څنګه به د دروازو نه ویستو چې ټیچر له به غوسه ورله یا به سټوډنټ له غوسه ورله که نه او هغه به چا یا به ورته ویل لکه د کلاس نه و د ټیچر به ورته یا به ټیچر په څه باندې چې دی نو خفه شو نو چې کله به هغه د دروازې نه وته که نه نو دروازې له به یو درز ورکړو اوس لکه دغه درز چې دی که نه دا درز دې ته ته سوچ وکړه دې ته ته سوچ وکړه د دې په سپیډ کې په ماس او په سپیډ اینډ ویلاسټي کې چې دې که دا دروازه چې ده که نه نو چې که د دې ډېر فورس ولګي نو ډېر غټ درز به کوي ټیک ده او په یو خاص ډایرکشن کې به ځي او یو خاص سپیډ سره به چې دی نو ځي که لیټ سي یو عام دروازه ده او په هغه زه داسې راکاږم یا ځان پسې چې دی نو را بنده کړم اکشن چې دی نو وکړي که نه چې بهر ووځي چې یاره زه خو ډېر زیات غوسه یم او بس ځان نه وساتې نو څه چلو شي تا سره چې دی نو دی ماس اینډ سپیډ اینډ ویلاسټي چې دی نو یوز کوي دی فورس ولګوي په هغه دروازه باندې او دننه نه د ده باندې د غوسې فورس هم وي او د ایګو فورس هم وي د خپلې انا فورس هم وي غلطي څوک هم نه مني صحیح نه نو دا هغه فورس دی نو د دې دا فورس د ما سره د کم ځای نه ډیرایو شوه د ماس نه او د سپیډ اینډ د ویلاسټي څه پوه شوې او که پوه نه شوې هسې ستړی شوم اوس ګوره د فورس چې دی نو تا سره څه شیز دی د فورس تا سره سمبل څه دی تا سره دی د هغې سمبل کې جی میټر سیکنډ صحیح ده کې جی میټر سکویر نو دا تا سره چې دی نو په څه کې راغی په فورس کې راغی اوس راځه پریشر دی پریشر مونږ څه ووایو چې فورس اپلایډ ټو ا سرفیس یو سرفیس ته باندې فورس اپلایډ کول نو دا فورس چې دی نو ما سره په څه کې دی په پاسکل کې دی که او د ده ما سره چې دی نو څه شیز دی د ده دی ما سره کې جی ایم ایس د دې کې جی ایم ایس څه مطلب دی د دې دا مطلب دی
چې موږ سو وی فورس اپلای ټو ا سرفیس نو یو سرفیس چې دی کنه لیټس سی یو بورډ دی دا بورډ دی ټیک ده زه په دې باندې فورس اپلای کوم نو دا سرفیس چې دی نو دا د دې خو به یو خاص ایریا وي کنه نو ایریا موږ په څه کې لو په سکوير میټر کې په سکوير میټر کې اخلو نو دې دلته څه لیکلي دي بوک تا وګوره د پریشر کېجی میټر سکوير کېجی میټر سکوير د چرته نه راغی د ایریا نه راغی او کېجی د چرته نه راغی د فورس نه راغی په فورس کې کېجی د کم ځای نه راغی د ماس نه راغی کنفیوز کېږم هم دلته ته ماس هم چې دی نو لیکلی شي ټیک ده کنه نو دې دا مطلب شو چې پریشر ته اپلای کې نو یو خاص فورس په لیټ سي زه راته اسانه یو خبره کومه یو غټ ټایر دی نو د هغې دپاره به زیاته هوا پکاري زیات پریشر به پکاري د دې اسان اگزامپل دی هلکانو ته دې پته لګي په سایکل کې چې تاسو هوا اچوئ کله که نه نو په سایکل کې چې کله هوا اچوئ نو هغه اساني کو په موټر سایکل کې په پمپ باندې هوا اچوئ نو هغه اساني سایکل والا اساني ولی د هغې باندې دومره پریشر لګولو د ضرورت نی او په موټر سایکل باندې د پریشر لګولو ضرورت زیات وي نو دې دغه خبره کوي چې پریشر تاسو سره په پاسکل کې دی او فورس او ایریا نه چې دی نو دا تاسو سره اخذ شوی دی ډیرایو شوی دی اوس راشه انرژي ته انرژي موږ څه ته ویل کېږي چې ابیلیټي ټو ډو ورک اور کاز ا چینج یو کار کول نو لکه بیټري په هغې کې راله که نه فلیش لایټ راغی کیمیکل انرژي ټو کاینټیک انرژي راله نو انرژي ما سره څه د ماس نه چې دی نو راوته دی او د ټایم نه چې دی نو راوته دی لیټ سي د یو بیټري چې دی نو ماس زیات دی صحیح ده نو په هغې کې انرژي به زیاته سټور کېږي ګڼ لیټ سي یو دومره بیټري ده او یو دومره بیټري ده د کم یو به ویټ زیات وي د کم یو به ماس زیات وي ماس څه ته وایي د اماونټ اف میټر انسایډ ان آبجیکټ په بیټرۍ کې چې دا کم میټر موجود دی پلیټونه پکې موجود دي دغه پلیټونه چې څومره زیات وي نو انرژي به زیاته سټور کېږي او چې څومره انرژي زیاته سټور کېږي نو تاله به ډېر ټایم دپاره دی څه کوي څه به کوي لایټ به درله بلي یا څلور بیټریانې لګولو یا د یو بیټریانو کم یو به زیات دي د څلورو بیټریانو نو مطلب د دې څه شو د دې دا مطلب شو چې انرژي چې کومه ده نو دا جول کې ده او دا ماس او ټایم نه چې دی نو راووته صحیح ده او دې د مخامخ چې دی نو څه لیکلي شوي دي کېجي میټر سیکنډ صحیح ده که نه نو ماس اینڈ ټایم دا دې سره چې دی نو ګورې واپسې چې دی نو څه راځي کیپیسیټنس راځي او ریزسټنس راځي کیپیسیټنس چې دی نو فراد نه چې دی نو راوته دی د دې نیم چې دی نو تا سره څه دی فراد دی او دا ما سره څه شي دی دا ما سره کیپیسیټنس څه ته ویل کېږي ability to store electrical energy electrical charges نو دا ما سره د څه نه راوته دی دا تا سره د لینث نه ځکه چې د دې ما سره څه شي دی کېجي میټر صحیح ده میټر پر سیکنډ او دا الیکټریکل چارج نه دی دا پکې یاد سره دلته دې داسې یو ا لیکلې ده که دې کې تاسو وګورئ نو د ا لیکلې ده دا ا څه شي دی دا د امپیر دا ما څه شي دی دا امپیر دی نو امپیر د چا چې دی نو نوم دی په بیس یونټ کې امپیر د چا دی وګوره د الیکټریکل کرنٹ دی نو مطلب دا چې کیپیسیټنس چې دی نو دا د څه نه راوته دی د لینث نه څومره چې دی نو دی ما سره څومره بیټري به ما سره چې دی نو څومره چې دی نو دغه چې دی نو سټور کوي او بیا دغه شانتې ټایم شو او بیا دغه شانتې چې دی نو الیکټریکل څومره امپیر به چې دی نو دی ما سره سټور کوي یو دومره کیپیسټر لیټ سي 1 فوټ کیپیسټر به څومره چې دی نو ما سره سټوریج راولي 2 فیټ به څومره راولي 3 فیټ به څومره راولي 4 به څومره راولي دې ته ویل کېږي هغه لینث ټایم ان الیکټریکل کرنٹ ریزسټنس ته به اوس راشو او هم نو ته دی ریزسټنس څه ته ویل کېږي د دې اسان یو ځاته اگزامپل در کومې ریزسټنس وایي اپوزیشن ټو الیکټریکل کرنٹ فلو دا صرف هغه نه فریکشن تم لیټ سي که زه ووایم که نه چې دا او هم دی ماس لینث ټایم نو الیکټریکل کرنٹ نه دا راوته دی نو که یو کاڼی دی لیټ سي یو کاڼی دا الیکټریکل کرنٹ پکې د بجلۍ دپاره ځکه چې هر یو شیز چې دی ریزسټنس خو په اوبو کې وي ریزسټنس په هوا کې وي ریزسټنس په هر شیز کې کېدی شي خو په بجلۍ سره ریلیټډ چې ته کله کې نو الیکټریکل کرنټ یو بجلۍ ته یو الیکټریکل چارجز ته څومره ریزسټنس میلاویږي لیټ سي زه دومره تارو لګوم نو په هغې کې به څومره بجلي ځي لیټ سي زه دومره تارو لګوم نو په هغې کې به څومره بجلي ځي لیټ سي زه دومره تارو لګوم نو په هغې کې به څومره بجلي ځي دا زه بلکل پښتو کې لګیم نو اوس ګوره لیټ سي یو
یو کاڼی دی صحیح نه او هغه مکه چې دی نو زه څه چل کومه دومره هغه هیوي دی یو غټ کاڼی دی یو ورکوټې کاڼی دی صحیح نه یو اواره لاره باندې یو په کندو کپرو باندې دی نو په کم باندې به چې دی نو فریکشن کم په ښویدونکي باندې به چې په کم باندې فریکشن کم وي نو په هغې باندې به یو شیز اسانه باندې فلو کوي ریزسټنس به پې نه وي بل ته اگزامپل درکم سایکل راواله ټیک ده او چې په کوم اړخ باندې طوفاني لیټ سه په دې اړخ هوا لګي داسې نو ته داسې لاړ شه تا ته به ریزسټنس پته ولګي نو ریزسټنس څه مطلب شو چې تا سره د ماس د لینث د ټایم او د الکتریکل کرنټ نه چې دی نو دا تا سره راووته او د دې مونږ سره څه کوي کیجی میټر پر سیکنډ پلس امپیر صحیح ده نو دا د دې هغه نیم شو دا ما تا ته چې دی نو بالکل په آسان الفاظو کې وکړل آسان الفاظو کې دا کنه چې ته په دې پوه شې چې آیا زه به دا ډیلی لایف کې اگزامپل استعمالوم څنګه اخر لایک لیټ سه زه ډیلی لایف کې دا شیزونه وپېژنم اوس چې ته هر یو شیز ته ګورې که نه نو په هغې کې به ته څه راوباسې ایریا والیوم سپیډ ویلاسټي ته کرکټ کې هغې کې راوباسې ته بیټنګ کې ته فټبال کې ته یو زور والا گیم کې کبډي کې په دې کې تا سره دا ټول فزیکس استعمالیږي یو غټ کس چې زه لاندې راولم نو څومره چې دی نو زور به لګم یو ورکوټې کس لاندې راولم نو څونه زور به لګم یو شیز له دیکه ورکوم نو که دروند دی نو یا هغه ډېر زیات غټ دی نو ایله به څومره پریشر لګو په خبره ورسېدې نو دا ردی ریلیټډ ټو د سو ریلیټډ ټو د ډیلی لایف اگزامپل دا ما چې تاسو ته په انټروډکشن کې څه وکړل که نه دا به مخکې په فزیکس کې ټول هر څه وایو چې آیا اکسلریشن څه ته وایي او دا څه ته ویل کېږي چې ایریا څه شیز دی والیوم څه شیز دی دا ټولې خبرې به چې دی نو مخکې کوو لایک لیټ سه تاسو سره کاینامیټکس چیپټر دی نو په کاینامیټکس کې چې دی نو تاسو سره څه راځي سکیلر ویکټر کوانټیټیز صحیح ده بیا په هغې کې چې دی نو تاسو سره راځي ډسټنس دی ویلاسټي ده ډسپلیسمنټ دی سپیډ دی د هغې فارمولې دي اب بعد کې وایم دلته کې ته صرف ځان په دې پوهې که نه ځان په دې پوهې که چې د دې اخر کار څه دی او چې څه کار دی اما تا ته ووایي او دا مم درته ووایي چې دا ډیرایو یونټ چې دا کم دا دي دا اخر د بیس نه راوتې څنګه هسې ما نه دلته کې ایر شو چې دې ته زه دا ولیکمه دا د دې دا خو ډیرایو شو ټیک ده او دا ما سره څه شي شو دا ما سره بیس دي ټیک ده بیسډ کوانټیټیز چې د دې نه به تا سره دا شیزونه چې دی نو راوځي سبا خبره ورسېدې او کو نه رسېدې انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به څه وایو ګورو به چې څه به وایو ځکه چې فزیکس زه په خپله طریقه باندې ښیم د بک په طریقه باندې نه نو انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به ملاویږو او کایندلی زمونږ چې کوم واټساپ چینل دی هغه فالو کا تا ته به د اپډیټ پته لګي ما ته ډېر کسان چې دی نو ګنې بیا دا چوکه رالم ما ته ډېر کسان چې دی نو همدا خبره کوي چې آیا لیکچر به کله راځي خو ما لیکچر آلریډي اپلوډ کړی وي نو لیکچر اپلوډ شوی خو تا چې دی نو هغه بیل آیکن دی کې یو نوټیفیکیشن والا آپشن وي چې ته کله سبسکرایب ووایې او بیا نوټیفیکیشن بټن ووایې نو چې کوم لیکچر اپلوډ کېږي نو تا ته سپیسیفیکلی نوټیفیکیشن راځي نو هغه اکثر ډېر کسان ونه کي نو زه د هغې د وجې چې کله لیکچر اپلوډ شي نو زه واخلم هغه لیکچر لینک والم او په ګروپ کې اپلوډ کړم نو انسان ته پته ولګي نو زمونږ د واټساپ چینل چې دی نو هغه خامخا چې دی نو هغه لایک کا نو تا ته د اپډیټس چې دی نو پته لګي نیکسټ لیکچر کې ملاویږو السلام علیکم